د نوکرۍ لپاره وظیفه راکړه. نو ته چې ځان د بل نوکر کین دا ولې نه چې د افسرۍ وظیفه راکړه. د افسرۍ وایي چې بسم الله الرحمن الرحیم. دا وظیفه چې کومه ده دا به تاسو د مفتي صاحب نه اورېدلې وي. دا وظیفه وکړي نو الله جل شانه به د دو کاروبار روان کړي. یاره جي دا یا لطیفو وظیفه چې دا د ماسخوتن وروستو کولی 1111 پیرې او دا د مرض قرض هر مشکل د پاره دا چې کوم شرعي حاجت وي هغې د پاره دا وظیفه کولی شي. یا لطیفو چې دی دا به د دې نه مخکې به درود شریف ووایي 11 پیرې 11 پیرې چې د کله درود شریف ووایي نو بیا به 100 پیرې یا لطیفو ووایي. 100 پیرې چې د کله ووایي نو زړه کې به دا سوال کوي چې دا کوم یو څیز دپاره ده کوي نو هغه په زړه کې راولي. بیا د هغې نه وروستو چې کله 1111 پیرې تاسو دا وظیفه پوره کړه نو د هغې نه وروستو بیا 11 پیرې درود شریف ووایئ. چې کله شریف چې کله تاسو ووایئ نو د هغې نه وروستو به الله جل شانه نه سوال وکړئ چې تاسو څه دپاره دا وظیفه کړي. قرض وي یا تاسو یا څه مرض وي یا څه هر مشکل وي یا د چا اولاد نه وي نو دا هر مشکل دپاره دا د هر یو څیز دپاره دا چې کوم شریعت کې دنده وي حلال سوال وي حرام نه وي یعنی بد دعا چاته پکې ته نه وي نو دا 11 ورځې متواتر کول دی په دې کې ناغه کول نه دی پکار. نو 11 ورځو نه مخکې به انشاءالله العزیز تاسو چې کوم مشکل دپاره دغه کوئ کومې نوکرۍ دپاره دغه کوئ که قرض دپاره دغه کوئ یا څه تکلیف ختمولو دپاره دغه کوئ یا څه رشتې دپاره دغه کوئ نو 11 ورځو نه مخکې انشاءالله العزیز تاسو هغه کار الله جل شانه وکړي.